شعر نه تاسو شروع کړه، زه هم د قلندر مومند شعر نه شروع وکړم چې ګمراهانو ته په مخ کې عینک دم، ګمراهانو ته په مخ کې عینک دم، په کږو کې هم چې سم یمه کږک دم، او ته ازغي کره زما او د ګل مینځ کې زه په لاره قدم نږدم سینک دم، او که د زړه بیرغ مې پریوځي پښتون یم، که د زړه بیرغ مې پریوځي پښتون یم، ګمان مه کړه چې رقیب ته به وسلک دم. څنګه چې تاسو خبره وکړله د ډپارټمنټ په حواله باندې، چونکې دا داسې ډپارټمنټ دی چې د صحافیانو سره ریلیټډ دی، او په دې کې چې کم کسان دي دغه د صحافیانو سره ریلیټډ دي، دغه په دې فیلډ باندې پوهیږي، په دې باندې پوهیږي چې صحافي ته څه ستونزې دي او د دغه ستونزې د حل دپاره څه کول پکار دي. نو دغه خلک زمونږ مسلې حل کولی شي. اوسه که د ټیکټر ډریور راپاڅېږي یو ټانک ته کیني، نو کیدای شي چېرته د دغه نه ورغړی. زمونږ دغه ته چې کم نور کسان راځي، نو ټیک ته چې هغه به په خپل دغه باندې فوی قابل وي، خو په دې پیړ کې به هغه مهارت نه لري، دا پیړ به ونه چلولی شي. زمونږ دا مطالبه ده د ګورنر نه او د نورو بالا حکامو نه، چې د دې پیړ کم چې سینیر کسانی هغه دې همدغه به دغه باندې فایز کړی شي، نه چې د بار نه راکړي. هغه به د بار نه د څه دپاره راغواړي، زه نه پوهېږم چې د څه دپاره چې دا دومره زور دی، سټرایک پرې روان دی، دی خلک ناست دي، او د دې باوجود هم هغه ولې نور ډپارټمنټ نشته، نور ځایونه نشته چې هلته ایډجسټ کړي، که نه څه مقصد دی، څه اغراض دي د دې شاته، که هغه وي نو هغه دې په بل ځای کې خدای سر کې، خو دې دا ډپارټمنټ دی نه مو دغه کوي. زمونږ دا خواست دی چې دا د فورا دا خپله فیصله واپس واخلي، او په دې کې د دغه کس چې کم سینیر کسي هغه دې دلته واغستی شي. موږ د باجوړ تاسو باور درکو، د باجوړ د پریس کلب په وساطت سره زه د باجوړ پریس کلب د طرفه زه تاسو له باور درکوم چې تاسو زموږ په هر میدان به ولاړي، او موږ د باجوړ نه اول پریس ریلیز جاری کړی، خو د بده مرغه هغوی ته د صوبې په غټ اخبارونو کې سپیس ورنه کړی شو، چونکې هغه کم بعضې واړه اخبارونه و د سوات او یا د نور په هغه کې سپیس ورکړی شو، د صوبې په غټ اخبارونو کې هغې ته سپیس هم ورنه کړی شو. نو په هغې باندې هم موږ ډېر، خو موږ به د صدا ولاړي د ملکنډ، زه یوازې د باجوړ خبره نه کوم، د ټول ملکنډ ډویژن خبره کوم، دا صحافیان به ستاسو په هر فیلډ کې ولاړي مضبوط، او چې تاسو څنګه یا قشانه برسه ولاړي. ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه.